اوس څوک چې هم د علما کرامو تصحیح کوي، علما کرامو پرې ټوکې کوي، نو الله جل جلاله دوی ته به هم بیا سزا ورکوي. لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل ما په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو او زه خپلو لاسونو نه یې ونیولم، ما ته ویلو چې یو نظر پاسه وکړه، جهنم ته وګوره. ما هغه جهنم ولیدو، غزه کې د بعض د ګناهګارانو یو جماعت و چې په ډېر بې انتهایي په عذاب کې مبتلا و، د خنزیرانو په شکل کې و او ډېر سخت په تکلیف کې مبتلا و. ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، ای د الله رسوله دا کوم خلق دي چې دومره په تکلیف کې مبتلا دي؟ الله رسول جواب ورکوي چې ای ابو بکر دا هغه خلق دي چې کومو خلقو د علماو ته تکلیف رسولی دی، علماو تصحیح کړی دی، علماو پرې ټوکې کړي دي، علماو تصویرونه یې بګاډ کړي دي. دغه هغه خلق دي چې الله جل جلاله په عذاب کې مبتلا دي. زما عزتمندو مسلمانانو، چا چې هم د علماو ته لاس ورکړو، الله پیغمبر فرمایي دی ما ته لاس راکړو، او چا چې هم څه علماو سره مینه وکړه، الله پیغمبر فرمایي چې دی ما سره مینه وکړه. الله پیغمبر فرمایي چا چې ما سره مینه وکړه دی الله سره مینه وکړه، او چا چې الله سره مینه وکړه الله په خپله باندې ذمه واری اخلي، دا به جنت ته یا داخلوي.